جمعیت علماء اسلام ضلع چرسده چې څومره جمعیت علماء اسلام کارکنان دي ټول د مولانا صاحب د دغه جلسې د بیان تایید کوي. مولانا صاحب په دغه جلسه کې د ملک حالات ذکر کړي دي چې نن په ملک کې کم حالات دي، حقیقي حالات یې مخې ته کړي دي، نه چې په دې کې د شهداو توهین کړی دی، فوج ته خپله ډیوټي په ګوته کړې ده او ملک د خانه جنګۍ او د خونریزۍ نه د بچ کېدو یو اعلان یو علمیه ورته ښودلې ده، نه دا چې د شهداو توهین یې کړی دی. مولانا صاحب بالکل د ملک د دې وخت چې څه دي د دغې عکاسي کړې ده او د هغې ښودنه یې کړې ده. موږ په دغې د مولانا صاحب مکمل دغه تایید کوو او د مولانا صاحب سره بالکل موږ شانه بشانه ولاړ یو. کوم خلک چې د مولانا صاحب دغه بیان غلط بیاني کوي، دوی چې کومه جلسه په قصر کې د جمعیت علماء اسلام ولیده، د هغې نه خوفزده شو، د هغې نه ویرېدل، د فوج سهاره یې واخیسته، د دفاع په بنیاد هغې کوشش کوي او د شهداو وینې ځان لپاره، د دغې معصوم وینې ځان لپاره یو سیاسي ډال ودرو. موږ قوم ته وایو چې دا د قوم او د ملک غداران خلق دي. په دې ملک کې جماعتونه شهیدان شوي دي، په دې ملک کې قرآن شریف پونه شهیدان شوي دي، په دې ملک کې بخاري شریف او د دین لوی لوی کتابونه شهیدان شوي دي. دې خلکو د هغې په شهادت باندې مشن منو کړی دی. دا نه د اسلام وفادار دي، نه د قوم وفادار دي، نه د ملک وفادار دي، دا د امریکې او د برطانیې او د قادیانیت وفادار خلک دي. لہذا موږ د مولانا صاحب سره په دې موقف شانه بشانه ولاړو. موږ د مولانا صاحب د دغې خبرې مکمل تایید کوو. موږ د خپل قائد محترم په هر خبره لبیک وایو او موږ د خپل قائد سره ولاړ.